اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو تاسو قرباني مسبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي الناس ته په چمکني ویلفیر پولی کلینیک کې چېرته چې ما سره موجود دی ډاکټر بخت محمد چې چلډرن سپیشلیسټ او جنرال فزیشن دی دوی سره به د ګرمي چې د روانه دی کې د ماشومانو کې کوم بیماریانې راتلو خطره وي او د هغې احتیاطي تدابیر سي نو هغه موږ ډاکټر بخت محمد صاحب نه پوښتنه کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. نعمت صاحب ډېره مننه ستاسو ټیم چې دلته راغلی. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې تاسو د چمکني ویلفیر پولی کلینیک کې رستو شپږ پنځه میاشتو نه یا 2 میاشتې 3 میاشتې نه چې څومره ټاکنه دي تاسو ستاسو تاثرات دي کلینیک باره کې د عوام باره کې څه مهرباني او ډېر ښه کوېشن دی او سوال دی وکړو. یاره دلته خو تقریبا 4-5 میاشتو نظر اعظم د چمکني پولی ویلفیر کلینیک کې او ډېرو خلکو ته آګاهي هم دغه شوې ده ستاسو په وساطت سره چمکني ویلفیر ګروپ په وساطت سره او ډېر خلک راځي. ډېر خلک ډېر ښه خلک دی ښه پوهه خلک دی او ډېر مینهناک خلک دی او دې ته چې صرف دومره ده چې عام د چمکني خلک او نور خلک هم چې هغه ته صرف د بیمارۍ پته نه وي د بیمارۍ پته ورته ولګي نو بیا هغې د په ځای دی چې مریض په کور کې ایثار کړي په ځای دی چې مریض هغه غریلو ټوټکي وکړي نو هغه ډاکټر له رسوي. ستاسو ډېره زیاته مننه تاسو راغلی او بل به زه دا خبر وکړم چې ستاسو په وساطت سره ستاسو چینل په وساطت سره د خلکو مشران چې بل راغلي او د هغې په وساطت سره ډېر زیات خلکو آګاهي حاصله کړې او ډېر زیات خلکو اپروچ کړي ډېر کنټیکټ کلیک کوي د کلینیک سره. او دویمه خبره دا ده چې کوم زموږ سره هر قسم سپیشلیټي دلته موجود ده چمکني ویلفیر کلینیک کې موږ د خلکو خدمت کو په ډېر محدود وسایلو کې موږ د خلکو ډېر زیات خدمت کوو. لکه زموږ سره جنرال سرجن هم موجود دي زموږ سره چمړي ډاکټر موجود دي زموږ سره ګاینې والا ډاکټر موجود دي زموږ سره میډیکل سپیشلیسټ موجود دي زموږ سره خپله باندې زه چلډرن سپیشلیسټ موجود یم زموږ سره جنرال سرجن موجود دي. نو کوم قسم بیماري چې یا الله تعالی دې څوک بیماری نه په بیماري چې انسان پیدا شي او ژوندی پیدا شي بیماري راځي نو زموږ کلینیک سره په ایزي ستاسو چینل په تھرو باندې کوم نمبر چې دی په هغه باندې کنټیکټ کولی شي هغه راتلی شي. او بل خبره دا ده چې د دې نه علاوه د اوپیډي نه علاوه هر ځان له ځان له اوپیډي د هغه نه علاوه زموږ کلینیک 24/7 دلته تقریبا د شپې ماینر اوټي ماینر ټراما هغه دغه کېږي نور څه داسې یا هیډ سټروک یا دغه وشي نو هغې سره هغه کولینګ دغه چې دی هغه کم فلویډ هغه موږ ورکولی شو نو دلته تاسو زموږ خدمات 24/7 اخیستی شئ. سر د ګرمي ټوټکو خبره دی وکړه ګرمي ده ماشته چونکې تاسو چلډرن سپیشلیسټ یې نو ګرمي ده په دې ګرمۍ کې داسې کومې بیمارۍ دي چې هغه زموږ د ماشومان افیکټ کولی شي دي. ښه دا هم دې ښه تپوس وکړو یو خو ګرمي ده او ګرمي ډېره زیاته ده دې پسې وروستو په شکال هم را روان دی نو ټول نه مخکې خو زه به دا ووایم چې ټول نه مخکې چې ماشوم افیکټ کولی شي ګرمي افیکټ کوي. ګرمي دا افیکټ کوي چې ګرمي ماشوم داسې د 15 کالونو پورې ماشوم چې دی هغه ګرمي په دې افیکټ کوي هغه سره دستونه ماشوم ته کېږي د هغه سره ماشوم ته تبه راځي د هغه سره ماشوم ته چې مطلب نورې بیماریانې ولاړېږي د هغه سره ماشوم ته نمونیا کېږي د هغه سره ماشوم ته هر قسم بیماریان ولاړېږي شره ورته کېږي خسره ورته کېږي. نو د بیماریانو جل چې کم دی هغه ګرمي موسم دی د ګرمي موسم په دې باندې دی چې ګرمي موسم کې خو یو خدا ده چې کوم حشرات راوځي نو لړمانه چې چل کوي باران چې چل کوي. دویمه خبره دا ده چې دلته کم وایرسز دي هغه په اوبو کې راشي را دغه شي نو هغه وایرس چې دی دغه شان موږ ته خسره وایو یا ورته شیره وایو هغه شیر شي لکړه کاکړه زیاته شي د ټول نه زیات چې دی ملیریا زیاته شي مچان زیات شي ځکه د مچیانو بریډینګ پلیسز د هغې نشونما او افزایش زیات شي بیمارۍ هم زیاته شي ډینګې زیاته شي ډینګې ټول نه زیاتېږي ملیریا ټول نه زیاتېږي دا بیماریانې د ګرمۍ سره تړلې دي ځکه ګرمۍ کې څومره حشرات څومره وایرسز څومره بیکټیریا دا فیلاو شي نو هغې سره سره د ماشومانو ته چې هغه ماشومان به ځکه ووایو چې ماشومان د ټول نه زیات پرون دي په اسانه بیمارۍ هغې ته لګي نو هغې ته دا بیماریان لګي. سر نو د بیماریانو چې لږ بیا د احتیاطي تدابیر څه به سجست کوئ او داسې ماشومان چې هغه د بیماریانو کې ککړي نو هغوی ته به تاسو میسج ورکوئ. ټول احتیاطي تدابیر خدا دی چې کله دا ګرمي لګېدلې ده نو د هر چا سره په کور کې هغه ترمامیټر نشته چې ګرمي پې ناب کړي چې دونه ګرمي ده خو ګرمي تقریبا چې کوم ایوریج روانه ده پېښور کې نو هغه 40-45 دا ګرمي 40 نه کمیږي نه نو داسې د کوي چې یو خو په سره غرمه باغه ته ویلی شو چې د 11 بجو نه واله د 15 بجو پورې دی کې ماشومان د کور نه وباسي یو خبره. دویمه خبره دا چې کوم ماشومان سکول ته ځي وختي او خو په دونه ګرمي نه خو چې کله واپس راځي او ګرمۍ چټیانې څو پورې نه شي وي نو چترۍ د استعمالوي ځکه چې چترۍ وړې چترۍ ماشومانو دپاره یا غټې چترۍ د هغې نور پې ډارک نه لګي نو هغې ماشومان د ګرمۍ نه هم پوځېږي. درېیمه خبره دا چې هغه ټوپۍ هغه کیپ والا ټوپۍ
هغه په سره چې هغه ګول ټوپی یا کیپ چې هغه سره په سترګو باندې نو هه چې هغه په سترګو باندې هغه سور راولي نو هغه سره ماشومان بر ګرمۍ نه ډیر زیات بچیږي دویم احتیاطي تدابیر دا چې کله ماشوم د بازار نه یا د بازار تر یو لوزینه په ګرمۍ کې خو چې سکار ضروری به لاړ شي او کور ته راشي د ماشومان لپاره هم او د غټو لپاره هم نو هغه شاور اخلي خامخا هغه د لامبي دغه وجه دا چې هغه وجود ډیر زیات هارت شوی نو هغه کولینګ هغه ته پکار دی چې کله هارت شي دغه سره د انسان هغه میټابولیک ارڅ سیوا شي نو هغه سره بیماریاں ولاړېږي دویمه خبره دا چې کوم ما مخکې ذکر وکړو چې کوم بیماریاں راځي هغه ماشو د وجه نه راځي وایرس د وجه نه نو زیات داسې کوي چې کوم بریډینګ پلیسز دي په کور کې باران وشي او بوی نو هغه اوبه چې مطلب اضافي اوبه د لوښو وینځلو اوبه یاسې هغه لرې کوي هغه ځای لرې کوي یو خبره دویمه خبره دا چې کپړې دي د کم نستوڼي د ماشومانو چې هاف سلیو نه اچوي هغه یې پوره اچوي درېیمه دا ده چې سحر وختي زګړېږي ماشي خبره کوم او مازدیګر ناوخته د ماښام ټیم کې انور کله ډوبېږي په دې کې ماشومان چې دی مطلب د کمرونه نه راوباسي صحیح ثانک یو ډېره مهرباني سړي ډېر مفید معلومات دې ورکړل مینوالو ډاکټر بخت محمد صاحب موږ ته ډېر مفید معلومات راکړل الله دې نه کړي که چېرته ستاسو ماشومانو کې څه داسې د بیمارۍ علامات وي یا هغوی بیمار وي نو چلډرن سپیشلیست بخت محمد صاحب په چمکني ویلفیر پولی کلینک کې د هفتې په ورځ د 3 بجو نه تر ماښام 8 بجو پورې موجود وي تاسو د ډاکټر فرهاد چې کوم د دې پولی کلینک انچارج دی د هغې نمبر لاندې تاسو په سکرین باندې ګوري هغې سره د هغې باره کې معلومات هم کولی شي د هغه نمبر هم اخیستی شي په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان